بسم الله الرحمن الرحیم. من کتم سره بلغ مراده. من کتم سره هغه څوک چې خپل راز یې پټ وساتو، بلغ مراده نو مراد ته ورسېدو. په دې ضرب المثل کې دا خبره بیان شوې ده چې د خپل راز حفاظت سره انسان منزل مقصود ته رسیدی شي. په راز پټ ساتلو کې حکمت دا دی چې که چېرته یو انسان ته د ده د مقاصدو پته ولګي او د ده د راز نه خبر شي، نو هغه به هر وخت دا کوشش کوي چې دی ناکامه کړي، ځکه مخالف خو دا نه خوښوي چې د ده حریف یو اعتبار سره ترقي وکړي، نو هر وخت به دا کوشش کوي چې دی ذلیله شي او دی ناکامه شي. نو موږ ته دا خبره معلومه شوه چې انسان له د خپلو مقاصدو حاصلولو دپاره راز پټ ساتل ضروري دي. من کتم سره بلغ مراده. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې کتما د فعل ماضي واحد مذکر غایب معروب صیغه ده او دا د باب نه سره ینصرون راځي. د دې مصدر کتمانون راځي، معنی د پټول. سرون واحد دی، د دې جمع راځي اسرارون، معنی د راز پټه خبره. بلغه د باب نه سره ینصرون د فعل ماضي واحد مذکر غایب معروب صیغه ده او د دې مصدر راځي بلوغون، معنی د رسیدل، مقصد حاصلول. من کتم سره بلغ مراده. د دې ترکیب داسې دی چې من اسم موصول، کتمه فعل، پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، سره کې سر مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه دا صله شوه د من اسم موصول لپاره. موصول سره د صلې نه دا مرفوع محلا مبتدا شو. بلغه فعل، پدې کې هو ضمیر هغه د دې فاعل، مراده کې مراد مضاف، هو ضمیر مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو د بلغه فعل لپاره. فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه مرفوع محلا دا خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.